چې دا اجرا جرګه ته په خپله اجرا کې وکړه. ما ورته وی چې دا اجرا زما نه ده، دا زما د کلي خلکو دپاره زما د اجرې دروازې 24 ګنټې کلاو دي. و چونکې د دې کلي څه قانون دی، څه طریقه ده، څه جرګه ده، زه جرګه په هغه طریقه کول غواړم چې کوم زمونږ مشرانو مخکې په کومه طریقه کړې ده. نو ما دا فیصله وکړه، ما شاهنواز خان ته وویل چې شاهنواز خان دا جرګه زه ناڅاپي اجرا کې کول غواړم. په ناڅاپي اجرا کې ولې کول غواړم؟ په دې وجه چې زمونږ د کلي څه مسله راشي، څه خبره راشي، نو هغه دا ځای دی، دا هغه ځای دی چې په دې کې د کلي فیصلې کېږي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به دلته کې خلکو سره ودرېږم او دلته کې به زه د خلکو نه خپل دغه کوم چې زه ستاسو ته قبول یم او که نه. زه ستاسو یو عجیز فقیر ورور یم، مالدار نه یم، تاسو سره په ځمکه کېناستولی یم، تاسو سره په کوزي باندې کېناستولی یم. انشاءالله انشاءالله تعالی دا به تاسو ته زه نه وم چې زما دې تابعدار سره تعلق نشته. زه تاڼۍ ته نشم تللی، د شپې 2 بجې ماته اواز کوي، زه به راته د تاسو یو عجیز فقیر ورور تاسو ته ولاړ دی. دا ستاسو خوښه ده چې ما له ووټ راکوئ او که نه راکوئ. که زه د ووټ قابل یم نو خو ما له ووټ راکوئ، او که د ووټ قابل یم زما نه کوئی قابل سړی نو ستاسو د خدای وایي چې هغه ور نه کوي. زما د چا نه هېڅ ګیله نشته او نه د چا نه ګیلې کوم، خو دا شته که مې سیاست ته یا نو دې دغه ته شوقي، خو مجبور شم راووتېدم. وګورئ د دې کمیټۍ حالات څه دي، دا نالۍ وګورئ، دا لایټونه وګورئ، دا کمیشنونه وګورئ، دا نوکرۍ وګورئ، دا هر څه وګورئ چې د چا حق څنګه خوړل کېږي. انشاءالله تعالی ستاسو حق به نه خوړل کېږي، ستاسو حق به زه تاسو ته راغلم کور ته درغلم.